أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت د توحید خبره مخکې وکړله، نو توحید سره بیا ورپسې لازمي مسله چې دا هغه د رسالت ده، نو الله رب العزت ورپسې اوس د رسالت خبره کوي. اول چې ته ووایې لا اله الا الله، چې الله رب العزت دی واحد لا شریک ومنه، نو ورسره به بیا څوک مني؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو الله رب العزت فرمایي وما ارسلناک، او موږ نه دي رالیږلي تا لره ای پیغمبر پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الا کافة للناس، مگر د تمام بنی نوع انسانانو دپاره یا د تمامو مکلفو دپاره. نو چې څومره مکلف انسانان دي یا د دې تابع جنات دي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت، زه رالیږل شوي الی الاسود والاحمر، تورو ته سوربخنو ته. بل ځای کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د حدیث مفهوم دی، زه رالیږل شوي جناتو ته او انسانانو ته. یا الله رب العزت هم فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانان او پیریان نه دي پیدا کړي مگر د خپل عبادت لپاره. نو چې عبادت د جن او د انس لپاره ضروري شي، د نورو په باره کې دا نه دي ویلي، دا یې ویلي چې هغوی ذکر کوي، خو دا یې نه دي ویلي چې ما د دې پیدایش د دې لپاره کړی دی. او الله رب العزت د دې دوو مخلوقاتو باعث تخلیق ذکر کوي چې د دې پیدایش مې د دې وجې کړی دی. نو چې د دې دپاره د ده پیدایش شوی دی، نو د ده دپاره به په دغه عبادت کې خامخایي اصول وي، خامخایي به د ده دپاره د دغه عبادت یوه لار وي. نو چې د دې دپاره یوه لار ضروري ده، نو رهنما ورله ضروري دی. هغه څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. الله فرمایي وما ارسلناک، موږ نه دي رالیږلي تا لره الا کافة للناس، الا بتمامه، کافة بتمامه للناس، د ټول انسانانو دپاره، بشیرا زیر ورکوونکي و نذیرا او ویره ورکوونکي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نړوان دي چې کوم پیغمبران تیر شوي، بار بار خبره شوې ده. هغه چې دی د یو لکه الله رب العزت فرمایي وإلی مدین اخاهم شعیبا وإلی ثمود اخاهم صالحا. نو داسې د هر قوم دپاره یو پیغمبر راغلی و. په بعضې لکه ما تاسو ته ویل قوم سبا باره کې وي چې 14 پیغمبران ورته راغلي. بعضې وخت کې په یو وخت باندې 15 پیغمبران چې دی دا و، یا په یو قوم کې په یو وخت باندې 2 پیغمبران لکه موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، یا زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام. مخکېواله رسواله پکې معمولي، خو یعنی په یو وخت کې پیغمبران تیر شوي، حاضر علیه السلام وغیره. نو الله رب العزت فرمایي چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا د ټول انسانیت لپاره پیغمبر دی،
او داسې پیغمبر دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نبی جوړ کړی شوی مو زمانه پس بل پیغمبر نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه اخیری پیغمبر زمانه پس بل پیغمبر نشته. بیا وی وانتم آخر الامم او تاسو اخیری امت یې تاسو نه پس بل امت نشته. یوه شوه. بله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړاندې زمانه کوم چې جدید یعنی زاړه په مفسرین باندې دي خو چې چا راوچته کړې دا مسله په جدیدو کې بعضو کې لکه ډاکټر اسرار صاحب الله دې په خبره انوارات راوړي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وړاندې چې کومه زمانه وه په هغې کې د یو انسان پیغام ټولې دنیا ته نه رسېده. گویا زمانه داسې جوړه وه چې هغه پیغام ټولې دنیا ته نشه رسېدی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې الله کوم ټیم مبعوث کړ اگر چې دومره ترقي نه وه شوې خو د دنیا نظام بیا داسې جوړېده او داسې یعنې دې ته علما د بلوغت زمانه وایي. داسې زمانې ته رسېدلې وه چې آخري عروج د دنیا بس دا شروع شوي و. آخري عروج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا والساعة کهاتین وایي زه قیامت دقسې راغلی یم څنګه چې د دې ګوتو تر منځه بل څه نشته نو دقه شان زما د قیامت تر منځه بل څه نشته. موږ یوه پیره د زیړي مازدیګر په ټیم کې ناست و د انور پرېوته نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا څومره وخت چې د انور تېر کړو د حدیث مفهوم بیانو نو دومره زما د امت ټیم دی. دومره زما د امت ټیم دی. نو دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم وخت راتلو نو بس دا د جدید دورونه شروع کېده. جدید دور و په دې کې د جدید دورونه یو دا دور شروع شوی چې د یو شخصیت پیغام د دنیا هرې حصې ته رسېدی شي په واسطه د تاجرانو یا په نورو مختلفو واسطو سره چې کامونه هجرتونه شروع کړي وغیره. نو د یو شخصیت پیغام ټولې دنیا ته رسېدی شو. نو د دې وجې الله رب العزت دا هر څه راجمع کول د دنیا دا نظام یې جوړو د دې لپاره چې اخري استازی چې زه رالیږم چې دا ځمکه ورته جوړوي نو هغه څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله راولېږي وما ارسلناک الا کافة للناس. الله رب العزت وایي موږ تا لره نه دی رالیږلی مګر د تمام عالم دپاره تمام انسانانو دپاره بشیرا زیرې ورکوونکي چې څوک په تا ایمان راوړي هغې له زیرې ورکړه. څه ورته ووایه؟ ورته ووایه چې ته به زما په ملګرتیا کې جنت ته ځې. ته به زما هلکه موږ به څوک موږ یو مثال درله درکړو موږ به درود شریف وایو. څه وایو؟ درود شریف وایو. موږ به څونه وایو؟ د ورځې به 100 پېرې وایو 1000 پېرې به وایو. الله دې توفیق راکړي. وایو خو نه ډېر زیات خو الله دې توفیق راکړي. نو به وایو ما ستا که خوله به څونه 10 منټه به پرې ولګي پوه وخت به پرې ولګي نیمه ګنټه به تا له د دې په مقابله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل نزدېکت قربت درکوي. تا له بل څه درکوي په هغه ورځ درله اوبه درکوي د حوض کوثر چې په هغه ورځ به هېڅ یوې اوبه دا موجودي نه وي. هیڅ څیز به خلک به د تندې نه خراب وي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مبارکو لاسو به تا ته مبارک اوبه نصیب کېږي د څه په برکت؟ درود شریف په برکت سره. الله دې توفیق راکړي. نو ګوره زیرې ورکړه دغه خلکو ته چې څوک په تا باندې ایمان راوړي ونذیره او ویره ورکوونکي هغه بنیانو ته چې څوک په تا باندې ایمان نه راوړي. نو زیرې ورکوونکي او یره ورکوونکي ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه لا یعلمون دي نه پوهېږي ایمان نه راوړي په خپل سود او زیان باندې نه پوهېږي په خپل تاوان باندې نه پوهېږي. اخو له کافرانو څه کې مسلمان په خپل تاوان نه پوهېږي. دا مسلمان وي بام ووري اواز ووري د عدالت یوې فیصلې نه خو وروستو کېدی نه شي چې دنیایي عدالت وي. ولې بیا کیس ویلي که چېرته وروستو پاتې شو بیا به کیس ویلي بله پیره که بیا د عدالت نه ورته نوټس راغی بیا دا نه وه نو به یې خوله به وشي خولې کیس ورسره چا اچولی عدالت به په خپله لیکل ورکړي. د ځمکې د شوبې فیصله ده به یې کیسه به روانه شي. د نورې مسایل نه د هغې نه وروستو کېږي نه تاریخ به کیسه به فیصله به زما خلاف راشي. خو د الله رب العزت د کور نه د عدالت نه ورته 5 ټیمه اواز راځي او دته دا توفیق هم نه میلاوېږي چې په 5 ټیمو کې دې یو وخت د الله کور ته راشي. په
په 5 ټیمو کې یوه سجده دی الله رب العزت ته ولګوي. دا یوه سجده ته چې دی نو د الله رب العزت عدالت ته نه راځي، د الله کور ته نه راځي، او یوه سجده ابلیس نه وه کړې په هغې باندې مردود وګرځېده. دا خو د الله رب العزت رحم دی چې الله درته صبر الله یې د نیکۍ توفیق راکړي. نو الله وایي ولکن اکثر الناس، لیکن ډېر د خلکو نه لا یعلمون، دې نه پوهېږي په بل مسلمان ظلم کوي، زیاتې کوي، خو ورته پته وي چې دا زه ظلم کوم، نه پوهېږي. الله یې توفیق راکړي د پوهې. الله وایي ویقولون، او دی وایي الټه دا چې د الله نه وغواړي چې خدای پاکه چې که چېرته ډایرکټ دې سمې پسې نه راځي، داسې دی وایي چې خدای پاکه مونږ چې ستا کومه سمه د هغې توفیق راکړه، نو دغه شان خو هسې نه وایي. الټه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به وي ویقولون وایي دي متى هذا الوعد، دا ته چې د قیامت دا چغې وې کله به دا وعده ان کنتم صادقین، که چېرې تاسو سې رښتونې دا وعده به کوي. نو الله رب العزت فرمایي ته ورته ووایه قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب سید الانبیاء والمرسلین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورته وفرمایه لکم ستاسو دپاره میعاد یوه نیټه ده. څه ده؟ ستاسو دپاره یوه نیټه ده یوم، په هغه ورځ چې دغه نیټه پوره شي نو د الله رب العزت څیز چې دی په هغې کې ډېر شته خو اندېره نشته، هغه په دغه ورځ باندې لا تستأخرون عنه، تاسو به نه رستو کېږئ د دغه نیټې نه، د دغه وعدې نه، بدعای احدکم، د چا په دعا سره. که څوک درته دعاګانې وکړي، یو پیر صاحب راپاسي او تا ته ټوله ورځ په سجده الله ته پرېوځي چې خدایه دله یو ګنټه ژوند نور ورکړي، الله وایي نه لا تستأخرون عنه، ساعتا یو ساعت هم دا نه رستو کېږي، ولا تستقدمون بدعای احدکم، او نه دا وړاندې کېږي چې یو کس تا ته بددعا وکړي، بدعای کې اخلي او که بدعای اخلي، او که یو کس ته الله نه سوالونه وکړي چې خدایه دا پلانکي په مشکلاتو کې ډېر راګیر دی، نو دا مرګ ولا یو ګنټه وړاندې کا، دی ډېر سخت بیمار دی، یو 2 ګنټې وړاندې کا. الله رب العزت وایي نه، چې کوم ټیم مې دله لیکلی دی په هغه ټیم باندې به چې دی تا له مرګ راځي، او ماته فقد قامت قیامته، چې څوک مړ شو نو زمونږ او ستاسو ښکلی محبوب رهنما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد قامت قیامته، بس په ده قیامت قایم شي. چاله دې په مرۍ چاړه کې خو د پچا باندې مرګ راځي او که نه په هغه باندې راغی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ده قیامت صغرا پې قایمه شوه. وقال الذین، الله وایي هغه کسان کفرو چې کافران دي، دي څه وایي لن نؤمن بهذا القرآن، هرګز هېڅکله ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې، هېڅکله څه نه راوړو ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې، ولا بالذي، او نه په هغه څه باندې بین یدیه چې وړاندې د دې نه دي، چې د دې سره په اصولو باندې برابر کتاب دی، څه چې دې کې وي هغې کې وړاندې وایي. که زموږ د خواهشاتو مخکې څه وي په هغې باندې خو بس یقین به وکړو، خو لیکن که د دې سره په اصولو برابر وي، د دې سره برابره خبرې په هغې مونږ بیا ایمان نه راوړو. لکه تورات کې خبرې وي چې کومې د بني اسرائیلو د خوښې مطابق وي هغې ترې راغستې وي، او چې کومې نه وي هغې ترې غورځولې وي. لکه اوس هم ته وګوره د بایبل شریف ته وګوره، او یا د نور کتابونه ته وګوره چې د هغې د خوښې کوم مسایل دي په دې ټیم کې، نو هغې ته صرف راوچت کړي دي. بیا په دې ټیم کې چې د هغې د خپلې خوښې کتاب جوړ کړی دی، په هغه خپلې خوښې کتاب باندې عمل نشته. الله رب العزت فرمایي وقال الذین، وایي هغه کسان کفرو چې کافران دي لن نؤمن بهذا القرآن، هرگز ایمان نه راوړي په دې قرآن باندې، ولا بالذي، نه په هغه باندې بین یدیه چې د دې نه وړاندې تېر شوي دي. ولې؟ ځکه د خواهشاتو انسان چې خواهشات راګېږي، دې مرګ ته هم تیارېږي، دې زنا ته هم تیارېږي، دې د بل حق والو ته هم تیارېږي. الظلم ظلمات یوم القیامه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ظلم به د قیامت په ورځ د تیارې په شکل باندې وي. ته ورته سل پیرې ووایه، هغه وایي نه دې کې ما ته پیدا ده، دې کې چې دې نه زه ښه کېږي. نو ولا بالذي، نه په هغه څه بین یدیه چې د دې نه وړاندې دي. ولو ترى، الله ورته دا خو اوس دي دا وایي که نه،
اوس ورته الله وایي ولو تره که چېرته ته ووینې اذ ظالمونه د ظالمانو لره په هغه وخت کې د ظالمانو لره موقوفونه چې ودرولي به شي عند ربهم د الله رب العزت مخې ته ودرولي به شي څنګه به روانې تاسو ته خو ما ویلي و حدیث که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په مخ باندې به یې دا سر به یې لاندې دا خپې به یې بره یو داسې په سولیدو باندې به په دې ځایونو روانې یې لاندې وساتي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي تپوس کړی تپوس یې که خلک وایي دا حدیث موږ ته معلوم دی دا بار به اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب کله چې د یو کلام بار بار تذکره کېږي عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي دا په زړه کې ځای نیسي دا په زړه کې ځای نیسي نو دا موږ بار بار تذکره د دې لپاره کوو تبلیغ والا ملګري وي دا مذاکره ده ودرېده چې دا یو بل ته دا خبره یاده کړو چې زما په زړه کې ځای ونیسي ستا په زړه کې ځای ونیسي نو ګوره وایي دې به الټه ځي نو علمای مصلحت لیکي د دې حکمت او مصلحت دا دی چې ده په دنیا کې دا خپل عقل دا الټه استعمال کړی دی نو الله رب العزت وایي دې هلته به چونکې د هر څه مثل ملاوېږي نو الله وایي چې ورغه چې د خلکو ته وښیم چې څوک عقل الټه استعمالوي نو دا کار نو الله رب العزت ته به پیش شي الله رب العزت وایي ولو ترى او که چېرته ته ووینې اذ په هغه وخت کې ظالمونه ظالمانو لره موقوفونه چې ودرولي به شي عند ربهم د رب مخې ته یرجع بعضهم الى بعض نو دوی به واپس کېږي بعضې د دوی په بعضو باندې واپس کېږي به ځینې د دوی واپس کوي به ځینې د دوی ځنو ته څه به واپس کوي القول وینا جواب به ورته واپس کوي دا خبره به ورته کوي څه به وایي یقول الذین نو وایي به هغه کسان واستضعفوا چې هغه کمزوري دي للذین د هغه کسانو نه استکبروا چې هغه د دې زورور دي مضبوط خلک دي الله رب العزت فرمایي چې کم کافران کمزوري دي زنده باد او مرده باد والا دي دا د خلکو ته خدایان ویونکي دي نو دی به ووایي هغه چاته به چې خدای وي فرعون ته خدای وي نمرود ته خدای وي یا چې بل چا ته خدای وي نو للذین ووایي هغه کسانو ته استکبرو چې هغه زورور د دي تکبر کوونکي د دي لوی خلک د دي کبار خلک نو دغه خلک چې دغې ته به ووایي لولا انتم که چېرې تاسو نه وې کاش چې تاسو نه وې یا که چېرې تاسو نه وې لکنا مؤمنین نو یقینا موږ به مؤمنان که تاسو نه وې موږ به مؤمنان هغې به د هغې غاړې بیا جواب ورکړي جواب به صحیح هغه به سبا انشاءالله ووایو وما ارسلناک او من ندر علیگلی تالرا ای پیغمبر انقلاب سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کافتا للناس مگر د تمام خلق د پارا بشیرا زیر ورکون کی و نذیرا او ویر ورکون کی د خوشاله خبر ورکون کی او ویر ورکون کی ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلقنا لا يعلمون دین پویږي ويقولون وایدی متى هذا الوعد کله به دغه وعده ان کنتم صادقین کچریتا سرشتنی قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکم استاسو د پارا میعاد استاسو د پارا یو نیټه دا معلومه یو من په دغه ورځ باندې په دغه نیټه باندې لا تستاخرون عنه نبشرست کولی تاسو نبشرستو کولی ستاسو نه بدعای احدکم د چا په دعا باندې دغه ورځ باندې تاسو به نشئ رستو کولی د دغه نیټې نه نبشئ رستو کولی تاسو د دغه نیټې نه ساعتا یو ساعت ولا تستقدمون ونه بړواندې کولی شئ په دغه نیټه باندې وقال الذین وای هغه کسان کفرو چې کافران دي لن نؤمن بهذا القرآن هرگز ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې الله نو ساتي ولا بالذي ونه په هغه څه باندې یا په هغه کتابونو باندې بین یدیه چې د دین اړوان دي ولو تراو کچرته تو ویني اذ په هغه وخت کې یعنی اذ ظالمون په هغه وخت کې دي ظالمانو لرا
موقوفون چې ودرولي بشي عند ربهم د رب مخې ته یرجع بعضهم الى بعض نو واپس کوي به بعضې د دیو بعضو ته القول جواب یقول الذین نو وبوي هغه کسان استضعفوا چې کمزوري د دې کافرانو دي زندهباد او مردهباد والا دي للذین هغه کسانو ته استکبروا چې هغه د دې لوی خلک دي لولا انتم کچرې نه وې تاسو لکنا مؤمنین نو یقینا وبه موږ مؤمنان یا به دې سره وایي کاش چې نه وې تاسو لکنا مؤمنین نو وې به موږ مؤمنان